عمران خان د جیل نه د اسرائیل او د ایران جنگ حواله سره یو ډیر غټ بیان جاری کړی دی. یو داسې بیان چې دا د عمران خان نه بغیر په ټوله دنیا کې وګوردا څوک هم نشي جاری کولی. کم بولډ سټیټمنټ او کم حقیقت چې عمران خان بیان کړی دی. جی که تاسو دوبۍ وګورئ، دوبۍ هم د اسرائیل خلاف داسې بیان نشي جاری کولی څنګه چې عمران خان جاری کړی دی. سعودي عرب نشي جاری کولی. دین علاوه قطر، بحرین، څومره مسلمان ملکونه دي داسې قسم سټیټمنټ نشي جاری کولی کم چې عمران خان د جیل نه جاری کو. چونکه د عمران خان مخالفینو به دا تنقید کولو پر عمران خان باندې چې دا جنگ شروع دی او عمران خان د جنگ حواله سره سم مذمت نه کوي یا سټیټمنټ نه راځي، ځکه عمران خان هم يهودي ایجنټ دی او دا خو د يهوديانو او د ایران جنگ دی، نو ځکه عمران خان د حواله سره سنوي. خو عمران خان چې کم بیان جاری کړی دی نو ټولو په خله باندې باقاعده میوټ کړی دا، ټولو خلو باندې ټیپ لګول دي او داسې بیان جاری کړی چې دا په د ایشیا کنټریز کې څوک هم نشي جاری کولی. عمران خان څه ویلي دي؟ عمران خان ویلي دي چې د اسرائیل چې کم پرایم منسټر دی نیتنیاهو دا یو دهشتګر سوچ لري او پاکستان ته او نور اسلامي ملکونو ته پکار دي چې ایران سره حقوق الیام او حقوق قدرېږي. نو دا خو عمران خان د جیل نه د اسرائیل حواله سره دا بیان جاری کړی. استاد خپل وایي که شر عمران خان د جیل نه بهر وي او د هر څه کېدل نو هغه به کم قسم سټیټمنټ جاری کول. او عمران خان واحد داسې انسان دی په ایشین کنټریز کې چې یو ډیر نام نهاد او د هغه چې کم فین فالوورز دي هغه د نواز شریف شته، هغه نه د مودي شته دی، هغه نه د سریلانکا پرایم منسټر شته، هغه نه د بنگلاديش پرایم منسټر شته دی، هغه نه د انډیا کې داسې یو سیاسي سړی شته چې داغه دومره فین فالوور او دومره مقبول ترین لیډر وي. نو عمران خان واحد مقبول ترین لیډر دی. عمران خان چې سټیټمنټ هم جاری کوي نو هغه تھرو آؤٹ مطلب آل اوور د ورلد کته شي او ټوله دنیا کې دغه سټیټمنټ چې کوم دی خلک دغه کوي ګوري او فالو کوي هم او اپریشیټ کوي هم. اوس که شر عمران خان د جیل نه بهر وي او هغه د ایران دا کم سټیټمنټ چې عمران خان اوس جاری کړی دی دا هغه د جیل نه بهر وي نو دا سټیټمنټ په یو ډیر غټ سټیټمنټ و. دې کې به عمران خان نور هم اضافه کوله، ورځ تر ورځه به د هغه نوي بیانات راتل او د عمران خان دغه بیاناتو سره به ترکی له هم یو موټیویشن ملاوي. د ترکی هم کې دی چې بیا حقوق الیام ایران سره مرسته لراوتی و، نور ملکونه هم کې دی چې بیا حقوق الیام ایران سره مرسته لراوتلو او حقوق الیام اعلان کړو چې مونږ به ایران سره په دې جنگ کې مرسته کوو او مدد وکړو. خو کچری عمران خان د جیل نه بهر وي نو عمران خان چې کم د اسرائیل حواله سره دا بیان جاری کړی نو ټول مخالفینو ته هم یو قرار جواب ورکړی دی او یو ډیر بولډ سټیټمنټ لکه چروسه پورې چا داسې بیان جاری کو چې د اسرائیل وزیر اعظم چې کم دی نیتنیاهو د سوچ چې کم دی دهشتګردانه دی. تر اوسه پورې چا داسې بیان جاری کړی؟ چا هم نه. البته زموږ مسلم لیگ نون حکومت خو ډونلډ ټرمپ لا نوبل امن ایوارډ ورکول وروره چې دا یو امن والا سړی دی او په دنیا کې چې امن دی نو دا ټرمپ د لاسه دی. خیر دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. دې حواله سره تاسو سره لري، تاسو هم خپل رائے کمنټ کولای شئ.